قرآن کریم دا اللہ جل شانہ یو لوی مقام و مرتبہ ورکړی په ټولو آسماني کتابونو کې د ټولو نه لومړی نمبر او لوی مقام دا د قرآن کریم دی. نو د دې سره چې د کوم څیز واسطه راشي هغه الله جل شانہ معزز وګرځي، عزتمند وګرځي. پورا بازار کې کپڑے خرڅيږي مختلف ریټونو باندې، چې تا قیمتي کپڑا نو هغه ګران نه، چې تا ارزان کپڑا ملاويږي، چې تا یو ریټ کی، چې تا بل ریټ کی. خو لیکن د کمې کپڑے نه چې کور کې زنانا د قرآن کریم د پاره کڅوړای جوړه کی او دا قرآن کریم ته واچي، نو بیا دا هغه کپڑے مونږ تاسو قدر کو کنه کو چې څوک دا قرآن کریم راخلی نو اولن هغه کڅوړای خپل کی، بیا چې کولاو کې قرآن کریم کولاو کې نو بیا خپل کی. اوس دې کپڑے ته دا دومره لوی مقام او مرتبه په سم ملاو شو د قرآن کریم سره په تعلق باندې. ورنه عام خو څوک داسې نه چې کله عام څوک کپڑے خپلې نو خلک وایي چې دا لیوانې د کپڑے خپلې وایي به ته کبه نه وایي. خو لیکن د کمې کپڑے تعلق چې د الله د کتاب سره رالی، د الله جل شانه د کلام سره ولګېدا، د هغې ته داسې مقام او مرتبه میلاو شوه چې خلک اوس د هغې هم قدر کوي او هغه ښکلی. دارنګې کم قرآن کریم چې داسي چې د هغې دپاره ریل جوړ کړی شي یا پټه جوړه کړی شي، د دغې ریل او د دغې پټې خلک قدرداني کوي که نه کوي؟ ولې قدرداني کوي؟ ځکه تعلق یې د الله د کلام سره راغلی. نو چې کله یو بیجانه څیز دی پای کې د سره روح نشته، صاف کې نشته او بے قدر څیز دی، دومره قدر عام طور خلک نه کوي. خو چې د قرآن کریم سره تعلق راشي نو بیا خلک د هغې قدرداني کوي، د هغې احترام کوي، د هغې خیال ساتي. نو چې کله یو انسان دی د رسول الله مبارک امتی دی، د د قرآن کریم سره واسطه راشي او د خپل ژوند مقصد قرآن کریم وګرځي، د الله جل شانه کلام وګرځي، دا ویم دې باندې رضا کولو باندې ځان ستړی کوي او د دې په احکاماتو باندې عمل هم کوي. دغه انسان له الله لوی مقام ورکوي که به نه ورکوي؟ دله به الله جل شانه لوی مقام ورکوي، لوی مرتبه به ورکوي. دیو جن الله دې زمونږ او ستاسو تعلق د قرآن کریم سره پیدا کړي او الله تعالی زمونږ ستاسو د نارینه او کورونو کې د زنانو د ټولو مینه او محبت د قرآن کریم سره پیدا وکړي. ځکه د دې د مینه داسې ده چې دا انسان له دنیا کې هم فایده ورکوونکې ده او د مرګ نه وروسته هم فایده ورکوونکې ده. او د دنیا څیزونه او د دنیا کډې کوډې دا ظاهري زیب و زینت دی، ظاهري ښایست او ښکلا ده. څه وخت په خلک تعریف وکړي بیا به هغه تعریف هم ختم شي او بیا هغه څیز به هم ختم شي چې مرګ رالی د نه به هغه هر څه پاتې شي دنیا کې. آخرت ته چې د سره ځي صرف او صرف د نیک اعمال به ځي، نو دا هغه څیز به ځي چې هغه د اعمالو سره تعلق ساتونکی وي. که د نیک اعمالو د هغې به ورته بهترینه بدله میلاویږي او که بد اعمالو د هغې به ورته د الله جل شانه د طرف نه هغسې بدله میلاویږي. نورونو خپل تعلق دا موږ او تاسو د قرآن کریم سره پیدا کړو. او زه اکثر ملګرو ته وایم زمونږ لویه کمزوري دا ده چې موږ د هر څه دپاره موږ سره ټیمي. نن سبا که مشر دی او که کشر دی غټ موبایل دی ورسره ټچ، هغه سره د واټساپ دپاره ټیم شته، د فیسبوک دپاره شته، د نورو کډو کډو دپاره پکې شته، هر څه دپاره هغه سره ټیم شته. خو که موږ سره ټیم نه وي نو د الله دې کلام لنی که ورته وایي چې لکه لږ تلاوت کوه و یاره جي ټیم راته نه میلاویږي، نړه مې ډېر کېږي چې وکړم. داسې ده که نه ده؟ بلکل داسې ده. موږ د قرآن کریم صرف او صرف دومره یي چې کوم ډېر زمونږ او ستاسو مسلمانانو وروڼو کې دیندار نو بس روژه کې هغه قرآن کریم راواخلي. نو روژه کې راواخلو خو بیا ورته موږ پخه شا کو بیا یې نه راخلو. قرآن کریم به پروتي
انمارای کې به ولخه خپل ځای جوړ کړی او خو کڅوړه به دې تاو کړي او هغه به پروتي رس په تیر شي شپه په تیر شي میاشتې په تیر شي خو لیکن داسې څوک نه کوي چې دا قرآن کریم را واخلي او د دې تلاوت وکړي که چېرته تاسې په ناخطایۍ باندې هغه ځای له د نارینه او یا د زنانه لاس لاړ شي نو چې را واخلي نو بس قولي کي او ځان سره جوخ کی او بیا یې کیږي عزتمندو ګوره د قرآن کریم دا حق نه دی دا د قرآن کریم باندې عمل نه دی او دا قرآن کریم په خپل ژوند کې راوستل نه دي د دې مثال خو حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه ډېر عجیبه لیکلی دی هغه یو سړی و نو زوی یې و چې کله وفات کېده نو دې زوی ته یې وصیت وکړو وی بچی داسې وکړه چې زما د وفات نه وروستو که زما ملګرو کې یا زما متعلقینو کې څوک رالل نو ته ول ډېر قدر او احترام کوه او چې تا ته کور کې کم ځای بهترین او اوچت ښکاري نو په هغه ځای باندې مېلمه کېنوه او دویم دا وی چې کله زما د وفات نه وروستو تا سره مېلمه راشي او د هغه مېلمه سره خبرې کې نو خبرې ورسره خوږې کوه داسې خبرې کوه لکه د ګوړې او درېمې ورته دا ووي وی چې په تا باندې کوم څیز ښه لګي نو هغې مېلمه له پخوه او هغه له ورکوه اوس د پلار مطلب یې د دغه الفاظو نه یو او دې زوی یې ته مطلب بل واغست د بدقسمتۍ نه چې دا پلار یې وفات شو نو دی کرې یو مېلمه رالی او د د پلار په ملګرو کې و چې څنګه رالی نو دوی ما ته خو پلار وصیت کړی دی او زه د پلار ډېر فرمان برداره وم اوس خو مې پلار نشته الله دې وبخي خو زه به د هغه په وصیت باندې عمل کوم دا مېلمه هم خوشحاله شو چې زه دې به د پلار په وصیت عمل کوي نو زما به خیال ښه ساتي نو کور ته اراده نه کو وی ما ته پلار نومبې وصیت دا کړی چې مېلمه به ښه په اوچت ځای کېنې پارچنګ یې ورته ودروي د چجې ته خېجه ځکه یې مونږ د دې نه اوچت ځای نشته خو خبره بیا وی چت دی نو زمونږ کمره کې دا اوچت ځای دی نو په دې باندې کېنو نو چجې ته یې مېلمه وخېجو نو مېلمه وي خدای دې خیر کوي چې نور یې ورته څه وصیت کړی چې لږ ساعت تېر شو د ورته وی زه راځمه دی رالی واپس چې واپس رالی چې دا مېلمه سر خبره کوي دی د جواب نه مخکې لږه غونتې ګوړه راخلي او مېلمه له خوله کې ورکوي او لکه داسې کې وی پلار راته وي چې مېلمه راشي نو لکه د ګوړې په شان خبرې ورسره کوه نو وی زه خو د ګوړې په شان خبرې نشم کولی خو د هغې نه مخکې خوله کې چکای درکړم نو بیا خبره کوم چې د پلار په خبره مې عمل راشي مېلمه وي دا مې څه په مصیبت سر دی چې دا کم وصیت دی بیا ورته وي ډوډۍ به خامخا خورې وی زه به نه هغه وی یاره زه ځم او یاسې نه چې ډوډۍ کې درته څه بل څه وصیت کړی وی نه نه ایسارېږې به ډوډۍ ته لږ ساعت تېر شو نو والا پلیټ کې غوښه راړه مېلمه خو د وصیت لیدلی و مخکې که نه نو تپوس یې ته وکوي دا دې راله څه حلال کړي دي وی جي پلار راته درېم وصیت دا کړی چې تا ته کوم څیز ډېر زیات خوښي نو هغه به مېلمه له ورکې نو ما کور یو سپی ساتلی و هغه مې ډېر خوښ و ډېر نږدې و راته نو بس ما چې د پلار په دې وصیت عمل وکړم نه مې د لالال کاغه مې راوړی دی مېلمه وی زما په توبو توبه او ته د پلار په وصیتونو عمل کوه او زه نه لاړم نو ظاهر کې ګوره دا خبره د خندا ده په حقیقت کې دا د سوچ خبره ده حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمایي وایي موږ د الله جل شانه د کتاب سره دا چلو کو څنګه مور سره دا چلو کو الله وایي د دې قدر او احترام کوه نو د دې قدر او احترام موږ څه معنا واغسته موږ ولا کور کې انمارای کې ښکلی ځای جوړ کړی وایي دا د قرآن شریف ځای دی موبایل یې لږ ساعت له ملګري بند دی کوي ښه موږ ولا قرآن کریم لا ښکلی ځای جوړ کړی اول ته کې مې ښایي داسې ده که نه ده ځای والا ښه مزېدار جوړ کړی که نه خو لیکن الله تعالی ته نه مقصد دا دی د دې قدرداني دا ده د قرآن کریم چې په دې باندې عمل وکړه موږ په هغې باندې عمل نه کوو موږ خو اوچت ځای باندې ایښی دی الله وایي دا ولوله موږ یې لولو نه خو دې له مخې دی که چېرته بهر د پټي مسله راړه او یو زمیندار د بل لږه پوله والې ده او یا ګټه لږ اړه کېدلې راړه کېدلې ده
لکه زمونږ خو ټول د زمینداري علاقه ده زمونږ دې کې ډېر کاري نو که ګټه لږ اخوا دې خوا شوي نو دواړه زمیندار پې ونښلي وایي راځه سې کاري صاحب چاته نه یاده دغه ځای ورته رایاد شوي کاري صاحب به جومات کي نو لړ به شو په قرآن شریف به ته هم لاس کېدی چې تا دا ګټه نه ده خوځولې او زه به پې هم لاس دم دا قرآن الله دې له رالیږلی هلکه موږ دا چل کوو که نه کوو او چې روغه کوو نو منځ لی راړو وی لکه دا قرآن کریم باندې به لاس کیدو چې بیا به د یو بل خلاف څه نه کوو دا قرآن الله دې له رالیږلی خو دې له نه دی راغلی قرآن کریم الله دې له رالیږلی دی چې دا د خپل ژوند قانون وګرځوه او په دې باندې عمل وکړه په دې باندې خپل اهل و عیال هم راوله قو انفسکم و اهلیکم نارا الله وی خپل ځان هم د جهنم د اوره بچ کا خپل اهل و عیال خپل واړه او خپل لوی هغه هم د جهنم د اور نه بچ کا خپل هم د مز پابند وګرځه او کور والا ته هم د مز حکم کوه وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها الله وی خپل هم په دغې باندې ثابت قدم شه او د خپل کور خلکو ته هم ووایه نو موږ او تاسو د قرآن کریم سره دغه معامله ده څنګه چې هغه سړي د پلار په وصیت باندې عمل کو کله دغه باب کې راشي د دیندارۍ په باب کې او د مز او د اودس په باب کې نو د کور مشر ته ووایي چې د کشر ته دې وایه چې مز کوي وایي استاد جي در کمې به ورته زه وایم لوی لوی سړي دي ودونه مې وله کړي دي خپله دې پاسي که نه بس دی نو در کمې به ورته زه وایم دی دا خبره په داسې انداز کې کوي بنده وایي که چې ته بس دی ورځ شپه ماشومانو ته ناست دی ورته وایي چې بچې مونځ کوئ هغوی وایي دا جي مونږ یې نه کوو زه هم چې ټول حساب دی وکړي دغه مشر ځان سره نو په ټول عمر کې به د کور خلکو ته ټولو ته شل ظلم نه ویل دا سیده که نه ده مونږ سره د دې غم نه چې زما کور کې زما بیبي ده زما لونه دي زما زامن دي چا مونځ کو چا ونه کو چا په حلالو کې نن ژوند تیر کو چا په حرامو کې تیر کو د دې احساس مونږ سره نه د دین په باب کې مونږ ټول او بس یاره دا د خوښه ده او زه خو ورته وایم چې داسې مه کوه یقین په خدای وکړه دک پلار دی او دغه زوی دی د دنیا په باب کې څه نقصان وکړي واده به ورله کړی په زوی را باندې کوي هلکه راږدي پې که پې نه راږدي او که پې راږدي نه نو ماشاءالله دا مشران خو د الله ښه ساتي خفه کېږو به نه موږ هم د دې معاشرې کې پاتې کېږو دی دې کانزلو کې هسې پي ایچ ډي کړي او داسې راښکلي کانزل کوي که نه دا ژبه یې پې داسې تاویږي لکه غوړه پراټه چې دا زنانه تاوی که ورته وایي چې قرآن مجید ته کښېنئ په دې مې ژبه نه وړي او په کانزلو یې داسې ورړولي که نه چې سم ته به وایي پي ایچ ډي پکې کړې ده دې وجې نه ګورې مشران په دې خبره باندې ځان پویه کوي کور کې ته مشر یې تا ته کشران ګوري د کم کور مشر چې کانزل کوي د هغوی کشران به هم کوي بعضې خلک وایي ماشوم سکول ته لیږمه کاري صاحب سره سبق له لیږمه نو یې کاري صاحب به له تربیت کوي دا به ګورې یاد ساتئ کاري صاحب به هم د تربیت خبرې کوي خو ګورې اصل تربیت دا د والدینو دی د بچو او تربیت د خبرو نوم نه دی چې څنګه مونږ او تاسو او چې ګنې خبرې به کې نو ماشوم به تربیت اخلي تربیت نوم د عمل دی د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې کله ته فرض وکړې نو سنت په کور کې کوه چې ستا ماشوم ته ویني چې زما دا بابا جان موس کوي نو زه به هم داسې استباله کوم دا ماشوم به تا ته ګوري دی به هغه کار کوي ماشوم د عمل نه تربیت حاصلوي ماشوم د خبرو نه تربیت نه حاصلوي د خبرو په کې هم اثر شته خو د تربیت کې ډیر اثر چې دی نو هغه د والدینو د کړو وړو او د حرکت دی نو که پلار ناروا کنزل کوي نو ته څه وایي چې زوی نه به پرشته جوړېږي دی به مکه کوي که پلار په کور کې د مونځ پابندي نه کوي نو زوی به هم دقه سي هغه پلار د کاري صاحب لګیلي له نه راځي چې کاري صاحب دا څنګه چلستا ما دا ماشوم خو تا سره سبق وایه دی اډو مونځ له راځي نه ځکه زمونږ خلکو خو اسانه طریقه ده که نه هر څه د کاري صاحب سر له راولي ما سره مخکې راځو کې زه خپله د ماشومانو سبق نه ښیمه خو ما سره هلته جومات کې یو دوه کلاسه دي نو هغې کې یو دوه کاریان صاحبان الله دې ښه ساتي ډېر لوی محنت کوي هر جومات کې ګوره دا ډېر ګران کار دی دا ماشوم په سبق روانولو دا د دې کاریانو صاحبانو د دې علماو د دې تلي د ښکلولو قابل دي چې دومره لوی محنت کوي یو ماشوم سره اړه چوي
یقینو کده زمانہ کې مور خپل تیم ځان خلاصې سار د مخې غرب سره سکول ته لګي چې بیغمه شوتي چې چټیانی اولې د مور په لور خطای وي بیا راته کور کې ناشته وای زر د خدای د سکولونه کولاو کې چې دینه بیغمه شو او په جمعات کې هم دغه سي یو کاکا رااله وای جی کاری صاحب سر مې کار دی نه کاری صاحب ته سوای وای زمنګ دا وړو کې خدل ته سبق لرازي وای د کې خو نه ادب رااله نه د چا نه یریږي وای د کاری صاحب ته وای چې دی لګو یاري ما کاکا خا پکېګم دا کمادل تکاری سے براو سره بو مینه دراو سه چې ماشومان پیارو او په بو باندې خلک یارول کوي زوی استاره ایارای بیکاری سے زوی استاره او تربیت په تکاری سے وینا د کاری سے کاردار چې د قرآن کریم خو تو سره چې تکینا سبق تی واورو چې سبق ولا نه ورزینو دا به کاری سے کمزوري دا کاری سے کمزوري نه ده چې استاد وی چې کم دنو په 19 او پنی غي ور روان کی دا کاری صاحب کار نه دی چې استاد ویونی سی او بالکل تابعدار استاو ګرځي او کنه یک عمل نو بیا مون کاری صاحب له شاباسه نه ورکو بیا چې مونږ نو ځان ته منسوب کوو دا زما اولاد دي ماشاءالله د ډیر نیکان دي د کاری صاحب نوم پکې هم ناخلی او کچرته د بدو خاطو نو بیا وای مړه مدرسې لا مې ور کړو خو بس حالت تیم سره جوړ نشو ا کاری صاحب دي ته ویم سره جوړ نه کړل نو بیا مونږ الټا مدرسو پسې خبرې کو نه نه صاحب دا کار باندې کې د معشوم په تربیت کې لوی اثر هغه د مور او پلار دی کله وړوکوالی نه معشوم ته مور او پلار د رختیا او عادي جوړ کو او رختیا وته وخول د قران کریم د تلاوت پابند جوړ کو نو دی بئی ورنا سے خبره ده او دویمه ده چې د قران کریم په دې زده کړه کې چې دا معشوم دې زده کړې لرازي په دې کې ګورم بنیادی کردار د مور او پلار دی منګه خو اکثر داسي مولوی صاحب مخ کې وای چې که معمولی بانو باندې چوټي کوي د جمعات نه په معمولی بانو نه د سکول ټایم کې وته سکول ته دا او د سبق په ټایم کې وته پلار پسې پټي ته چي وړه الکه وای سبق ټایم چې دی وای پرېدا بل راز بور شي مونږ پسې چي راړي چي لا سوکشته نه بیا کاری سے پسې زر جمعات تراشوي د پرون مونږ پسې وړو کې چي راوړې وا بیا ته سوایا ما او سکول له په مخه باندې لیږي دا نه وایم چې سکول بد شی دی سکول لیوم وای خو لیکن د سکول سره وته دینداری او مخایا هغه اکبر الآبادی وای یو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون نے کالج کی نہ سوچی که فرعون دا سوچ کړو چې په کالج کې چې ور سره دینداری نه دا شرط ور سره وام چې په کالج کې او دینداری ور سره نه داغه نه څنګه زناور جوړیږي نو پیرغون کچاره دا سوچ کړو چې هغه وخت یو کالج جوړ کړو اکبر الآبادی وې زنوام نو با معشومان به قتلول نه پدې کې به سيوم دیندارانه پیدا کېد او ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں چې کم کتابونه داسې دي چې هغه یو هلک وایي هغه ته بیا پلار لیوانې ښکاري او پلار ورته پاگل ښکاري نو اکبر الآبادي وایي داسې ټول کتابونه د ضبط قابل دي د اغوستو قابل دي چې دا د نه واغوستی شي دا دی وایي نه د دې وجې نه زما وروڼو قرآن کریم به خپلو ماشومانو ته مخایو په خپله یې موږ نه خو قاري صاحب سره به رالیږو چې کم د سبق ټایم دی هغې له او په خپله به هم دا کوشش کوو چې قرآن کریم به زده کوو ورې اکثر مشران داسې قرآن کریم یې نه زده کړی او صرف په دې باندې ځان خلاصوي زما مازغه کار نه کوي او یا وایي عمر مې ډېر دی نو ژبه مې پې نه وړي داسې وایي که نه وایي تاسو ما لږ جواب را کوي وایي داسې که نه که ورته وایي چې قرآن شریف ووایه ویړه مې ډېر کېږي خو ژبه مې پې نه وړي زه د مخکې وخت کې ګاډي کې راتلم پېښور ته تللی وم نو یو ملګری را سره کېناسته ګاډي کې نو ما ترې تپوس وکړو ډېره ښکلې ښکلې ږیره یې وه او ښه ټوپی چولې شریعت باندې ښه برابر و ما ملګري تاسو څه کوئ ما مدرسه کې نو هغه راسې وخاندل وي نه جي مدرسه کې خو نه یم نو ما 4 میاشتې دي لګولي نو بیا مسکې شوې نه 4 میاشتې مې هم نه دي لګولي نو ما ته جوړه سه خساړې چې 4 میاشتې هم نه دي لګولي او مدرسه کې هم نه او داسې په شریعت برابرې نو ما ته وی نه جی زما دکان دی غټ خو الحمدلله وی اوس یو کال نیم مخکې مې ختم وکړو نو زه لږ نورم تعجب کې شوم ما د څه شي د ناظرې که د حفظ وی نه جي د حفظ
ملک دار څنګه کو ویجی دا سکارو ناظره مم نه ویلې خو زما غټ دکان دی نو وی تبلیغ والا ملګری راغلیو تبلیغ والا ملګرو سرګوره جوړ ساتي ښه کنن تاسو مخه ته خبرې کوم دام د تبلیغ برکت ته تبلیغ والا ګور ډېر لوی مهنت ته بعد خلک وي دا چې سو کوزګاری نو غي تبلیغ کې ګرځي چې اوسګار نه د نارو خلکو کار دی چې نری چې ګرځي هم بستر راغسي په دې جمع کې په یو ځای یو کلی کې او بل کلی کې یو لار کې بل لار کې خپل د دنیا شل کار هم پری خودي الله دې پکې مونږ تاسو ټول قبول کړي نو تبلیغ والا ملګری را سره رالل انو وی ما ته وی چې بیا رستو راشه غشته نو بیان کې بکینه ایمای چې صحیح ده وی عامر سے براتا سي وی چې تاسو خو به تلاوت کوي پابندي به کوي ماشاءالله ورستو به بیانوم کیږي نو زرا به شي بیان به ورویو بیا به موږ سره لکینه ذکر او اذکار به وکړي داسي نو ما ته وی چې ذکر او اذکار خو به وکم خو ما خو غوړته قرآن مجید شریف دا نه دی ویلې سبق پیغمبر صاحب ډیر حیران شو ما ته وی چې ولي ما چې جی بس په وړو کوالی را باندې مور خپل ویلې نه دیو اوس خلوی هم نو مازغم په اخري نو داسې کار نه کوي جبه می صحیح وړي نه ما ته چې یاو یاره دا خبره خدا نو بیا راته وی چې هغه سیس په سور نه ما ته چې دا په دوره دی بیا چې دغه یو په سور چې په دوره دی وی دی یو شپږو سیزونه تاسو نه کوي ما ته چې امیر سے بخلص چې دی یو تاسو کوي وی ما ته چې شی دنه ناخلم خدا ستا خو چې څنګه مازغري نو داسې د کمپیوټر هم نه چې تا دا ټوله سودا په دې مازغو کې پراته ده چې دا په دومره دی دا په دومره دی دا په دومره دی او ته چې زما مازغه کار نه کوي چې ګوره الله سره دا باندې نه چلیږي بس دا خبره مې په زړه ولګېده چې واقعي د تا ته د دکان ټوله سودا یاده ده چې دا ما په دوره اغوستې په دوره به مخکې خرڅولي نو که خدای راته د قیامت پر ورځ وایي چې د ټول دکان سودا درته یاده وه او زما کلام دې نه شي زده کولی بس دا هغه ځای نه مې هغوی سره نیت وکړه چې روزه مې ولګوله او پسې روزه کې مې دا پوخ نیت وکړو چې اول به په ناظره وم انشاءالله بیا به داسې یادوم لکه ما ته چې د دکان دا سودا یاده ده نو بس کاري صاحب سره مې شروع وکړه نو ویجي ستاسو دوا او اول مې ناظره وویله وی چې ناظره را باندې خدای ختمه کړه وی بیا مې په شروع کو نو ما ته یو 2 کاله مخکې مې ختم و او خوشحاله ډېر زیات هم نه وي ښه غټ سنډا مې پکې حلال کړو مالکه دا خو دې غټ کار کړی دی انو اوس الحمدلله قرآن کریم راته بالکل پوخ یاد دی او تراو کې هم اورومه نو ګوره چې انسان نیت وکړي که نه نو د هر څه کولی شي او دا خبره مې دی وکړه چې دا کم مشران دي دی به دا نیت کو چې انشاءالله قرآن کریم به و چې چا په ناظره نه دی ویلی دا نیت په څوک څوک کوي دا لاس اوچت کوي چې چا نه دی ویلی او که چا ویلی دی خو په پښتو کې ویلی دی نه غلطې وایي زمونږ اکثر خلک ګورې قرآن کریم وایي خو ټول غلط وایي نو هغوی به هم دا نیت کو چې دا به و او دا به کم ځای وای پټي کې به و که نه کاری صاحب سره به پټي کې قرآن شریف نشي ویلی که یو سړی وایي چې زه به ډاکټر جوړېږم او بیلچا یې په اوږه کړې خلک ورته چې ته روانې وایي زه هم پټي ته وایي ته به څه جوړېږې زه به ډاکټر جوړېږم خلک به ورته روغ وایي که لیوانې به ورته وایي چې دته وګوره په پټي کې څوک ډاکټر نه جوړېږي دغه یا به سره نولي په پټي کې دې ورځو کې یا به پکل کاري یا به غنمو کې چې تا سپرې مرې به پکې دا کار به کوي تا نه ډاکټر نه جوړېږي نو دته به خلک لیوانې وایي نو که یو سړی وایي چې زه د قرآن کریم زده کړم نو دی به کاري صاحب سره راځي خو کاري صاحب به ځان نه تابع کوي د کاري صاحب به ته ځان تابع کوي موږ د دین په باب کې داسې وکړو کاري صاحب ته کاري صاحب بل ټیم خو را سره نه خدا سے کار دی ماسخوتن براله لږ ټیم راکړې زه به راته لږ سبق اورم نو کاري صاحبان ګورې هم ښه خلک دی هغوی درته دا نه وایي چې زه نه در کوم وایي صحیح ده پای کې هم دی 2 ورځې راځي 10 ورځې نه راځي خو بیا هم خو د خبرې غرض مې دا دی چې کاري صاحب نه به ته ټیم والی شي تاسو ته به کم ټیم پارېږئ چې ما ته سبق وښیي ځکه وایي العلم کله ادب د علم او د زده کړې په باب کې چې څومره لوی ادب وي او څومره لوی احترام وي د استاذ دومره به الله جل شانه تعالی په لوی مقدار کې د قرآن کریم د زده کړې توفیق درکوي او که ادب نی نو دی به ځي راځي خو دته ګورې هغه فایده نه حاصلېږي نو نیت پکو انشاءالله د قرآن کریم د زده کړې چې دا قرآن کریم به زده کوو او کورونو کې به زنانو ته مو زنانو ته هم دا ووایي که مشرانې دي که کشرانې دي چې کم از کم دا قرآن کریم زده کړي زموږ زنانو په باب کې ګورې ډېر لوی کمې دی د دین ښه ټوله ورځ د کور کارونه کوي غواله شي میخله شي یو شی بل شی خو لیکن موږ ته دا تپوس نه کوو چې ته چې ته ورځ او شپه کې د قرآن کریم تلاوت کوې او که نه
ته دا پنځه واړه منځونه پابندۍ سره کې او که نه د دې تپوس نه موږ نه کوو. د دې وجې نه کورونو کې به هم زنانه ورته ووایي. او ګوره یو خبره بل هم کوم، مخکې کې مې یو ځای کې بیان کړو، هلته مې ملګرو ته ناڅه پکې وخاندل، نو بیا راته یو کس وي جی ستا خبره خو صحیح وه. ما ورته یې لږه ګورې کور کې د مشرانو نه خصوصا زنانو نه دا تپوس هم وکړئ چې زموږ د پیغمبر څه نوم دی. اکثرو ته ګورې دا هم پته نه دا زنانه وایي دوست د خدای. څه وایي؟ که ورته وایي چې د دوست د خدای نوم څه دی نو ګورې بیا خیر خیریت دی. دا به ګورې زده کې دا به یاد ساتي که یو سړی مسلمان دی او کلمه د لا اله الا الله وایي خو دته د پیغمبر نوم نه ورځي او بلکې علماو دام لیکلي که دام ورته پته نه چې زمونږ پیغمبر دا عربي و یعنی عربي دانو نو ګوره دی مسلمان نشي کېدی. پناتو مدرسې شته کم از کم هغې ته خپلې زنانه لیږو خپلې ماشومانې لیږو چې هغوی د دغه هلته دینداري زده کړي. هغوی هلته کې د الله جل شانهو دا کلام زده کړي. ګوره مخکې به چې دا زنانه وه د دې مخکینی خلک ډېر ساده و خو ګوره د هغوی بعضې څیزونه ډېر عجیبه و. نو د زنانه له به د واده په سامان کې تختپوش هم کو د مشرانو ټولو ته پته ده کو به که به نه کو دا به د څه دپاره کو چې په دې به موس کوي او ورسره به قرآن کریم هم وړو. اوس چې ودونه کېږي اوس کیسه بل شان د الله دې معافي وکړي. تختپوش یې خو د سره د ویښه وباسو جانماز ورسره پکې هم نږدي او دویمه د قرآن کریم ورسره نه ورکوي هغې په ځای والا دومره غټ موبایل ورکړي په دې فخر کوي وایي لور سره یې موبایل هم وکړو او ټي وي ورسره هم وکړو او ورسره یې چې کوم دی نو دا وکړل او دا وکړل. دا افسوس مقام دی که نه؟ مخکې به چې مور او پلار لور پردي کور ته رخصتوله نو ورته به بچې کور دی بدل شو ماحول دی بدل شو خو ګورې دین دی اخکه دی. هغه قرآن کریم چې تا بدلته وي هغه به هلته کې د خاوند کور کرم لولې هغه مونځ او دس چې به تا دلته کو هغه به هلته کې هم کې. اوس چې دې صاحب اوس ورته دا نشته نه لور ته دا نصیحت شته او نه زوی ته دا نصیحت شته. بچی که دوبۍ ته ځي او پلار والا ویزه وکړي زمونږ ستاسو د علاقو ټول خلک ځي که نه چېرته یو پلار تاسو لیدلی چې زوی ځان سره کښېنوي او ورته وایي چې بچې ته خو ملک بدلې او د دلته نه ځې دوبۍ ته خو داسې وکړه بچې چې دوبۍ ته لاړ شي نو کار او روزګار هم کوه ځکه زمونږ غریبي ده خو ګورې هسې نه چې موږ در نه پاتې شي څوک ورته دا وایي. یقین وکړه که زما په سلو کې داسې یو پلار چې هغه ورته دا وایي څه ورته وایي چې رخصته یې وایي بچې ښه ده ته پته ده ټولې قرضې مې راغستې دي اول ته کې به داسې کول غواړي چې کار له بس ځنو په کار به خلاصېږي چې دا قرضې هم ختمې شي او مور دې هم ښه نه ده نو دلته هم د پیسو ضرورت وي هسپتال ته تلل راتللي او نور هم د کور ماتې ګوډې ډېرې دی او دا کور هم خراب دی نو دا به هم سمول غواړي. نو بس بچې داسې وکړه چې دوبۍ ته لړ شي نو ځان له ښه ښکلی کار وګوره. نور چې دوبۍ ته لړ شي نو که میاشت پس ټیلیفون کوي او که روزانه کوي اوس خو روزانه کوي که روزانه ټیلیفون کوي که نه نو زما په زرو کورونو کې به دوه کوره داسې نه چې دا تپوس کوي چې بچې ته موس کوې که نه چې څنګه ورسره خبرې شروع کوي بچې کار له ځې که نه او یا دا جي زما کار خو دې وایي ښه دی زه شکر دی بچې چې کار دې شته نو بس کېږي به بیا چې کار روان دی نو پیسې دې کپنای ته اوړي بیا کلي ته رالیږه پکې دا چل دی. څومره لوی د افسوس مقام دی که نه دی؟ نو هغه زوی چې ته بیا جدا شي که نه نو بیا د پلار خپه وي زوی رانه جدا شو خود به رانه جدا کېږي. تا د صرف د پیسو د ګټلو طریقه خولې ده او صرف دا دې ورته ویلي چې قرضې خلاصې کړه بس هغه قرضې خلاصې کړه تاسو کوئ دا دې ورته نه دي ویلي چې هلته لاړې نو هغه الله هلته موجود دی. هغه الله چې ته یې په لاس او په خپو روغ پیدا کړی هغه الله چې تا له ښکلی صحت در کړی دی هغه الله چې په ما انعام کړی دی چې ته یې ماله بچی را کړی نو ګورې بچیه چې بهر ملک ته لاړ شي نو هلته هم د موس پابندي کوه هلته د حرامو نه ځان ساته پام کوه ګورې چې حرام یې ونه کې لږې پیسې راولېږه خو لیکن هلته کې د خپلې دیندارۍ خیال ساته. داسې ډېر کم کورونه دی الله دې زموږ ستاسو مشران او کورونه داسې وګرځئ چې زوی ته دا نصیحت کوي چې بچی ګورې هلته د موس پابندي کوه او دا نصیحت ورته کوي چې بچی هلته کې د الله جل شانهو په دین باندې عمل کوه هلته ورته دا نی او چې دا زموږ په شان کلي کې پاتې کېږي دی که ناوخته پاسي نو ټول ورته غوسئ پلار یې هم غوسئ وایي دی ناراسته دی او داسې دی او داسې دی او چې دوبۍ کې یو 2 روپۍ وګټي او بیا واپس راشي نو خلاص بجې کور پاسي که نه پاسي او بیا ولا هغه ټایم کې یو پراټه پخه کړي ورسره ولاګی هم پخه کړي او دا تپوس ورته نه ورته پلار وایي نه ورته مور وایي چې پاسه کې نه دا مونځ وکړه
که ورته تبلیغ والا ویم چې موضوع کنه مور یو ته پرې د هلته نستړی راغلی کور کې دا چوټي دی لږه چوټي دی نه دا کور کې تیره کا د موز او د اودس غم نه د مارونو د خپل اولاد د دیندارۍ غم کول دا ګوره د مرګه پورې دي یعقوب علیه السلام چې په آخري وخت کې خپل زامن راجمع کړل نو څه تاسو نه کوي چې تاسو به زمانه وروسته د چا عبادت کوئ د دې ځای نه معلومه شو مفسرین وایي چې پلار به د خپل اولاد دا در مرګه پورې غم کوي د دیندارۍ لقمان حکیم صاحب چې زوی ته نصیحت کوي قرآن کریم چې هغه آیاتونه را نقل کړي دي سوره لقمان کې خپل زوی ته نه وایي چې د مونځ پابندي کوه یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الامور اے بچیا د مونځ پابندي کوه د خو خبرو حکم کوه د ګناهونو نه خلق منې کوه او که په دې باب کې تا ته تکلیف را رسی څوک در پسې خبرې کوي چې ته چا د ښې خبرې لار ښه خبره کې او د بدو نه یې منع کوې نو خامخا په بعضې کس بد لګي که ورته وایي چې مونځ لږ وایي دا ته داسې ښه مسلمان راغلی چې ما ته وایي دا چل وکړه دا چل بعضې خلک بدګڼي کړ نو پلار ورته بچې په دې صبر کوه لکه د الله د دین په باب کې په داسې کارونو کې صبر کول دا د لوی عظیمت د کارونو نه دی د دې وجې نه زمارونو ور صرف په خپله دیندارۍ باندې چې موږ تاسو مونځ له راځو نو صرف په دې خبره نه خلاصېږو چې بس زه د مونځ پابندي کوم که کور کې څوک کوي که نه کوي که زما اولاد یې کوي که نه کوي که کور کې زنانه کوي او که نه کوي بس زه خپله غاړه خلاصوم او دی خپل کار کوي نه د خپل وس او د طاقت مطابق په هغوی ته وینا کولی شي د خپل وس مطابق په هغوی ته وینا کوي او دویمه ده چې موږ او تاسو د مرګ نه مخکې د الله جل شانه په در کې توبه وباسو د خپل ژوند چې مخکې څومره غفلت کې تیر شوی دی په هغې د الله جل شانه نه معافي وغواړو چې یا الله ما نه مخکې ژوند کې به ستا ډېرې نافرمانۍ شوي خو آینده کې مونږ او تاسو خپل ژوند داسې تیر کړو چې هغه د الله جل شانه د رضا والی هغې کې د الله جل شانه د رضا والا اعمال وي په هغې کې د ګناهونو نه توبه د داسې ژوند مونږ او تاسو عزم وکړو ځکه وایي دا مرګ داسې څیز دی چې د دې دا پته نه لګي چې دا انسان له کله راځي او د دنیا کارونه او د دنیا غمونه داسې دي چې دا خلاصېږي نه هغه رحمان بابا وایي د دنیا دا ژوند دا د کینچای په شان دی سهار او ماښام تیریږي او بس زما ژوند کټ کېږي بې مقرازه غوسوي د سړي عمر هم دا لیل هم نهار د دې دنیا او چې ایام په د کفن د غسل ورشي بې پردي شي پردهدار د دې دنیا او یو بیا اوږده شعرونه دي خو هغې کې دا وایي در قیامته دغه لس او دغه شل دي پوره نه کوي هېڅ چا شمار د دې دنیا او یو فساد به بیان پر رحمان نشي فسادونه دي بسیار د دې دنیا د دنیا فسادونه او د دنیا سیزونه دا ډېر زیات دي دا ختمیږي نه خو دې کې به ته د الله جل شانه د رضا کولو او د هغې د اعمالو کوشش پکې نو ټول به د دې پابندي کوو انشاءالله که نه چې دا کومو ماشومانو ختمونه وکړل الله جل شانه دې د دوی والدینو ته د دوی دا ختمونه مبارک وګرځوي خو په دې ځای باندې نه چې ماشوم دلته ختم وکړو نو بس ختم نه ورته ووایه که ناظرۍ کشی کاري صاحب پې پوهېږي نو بیا دې ناظره ووایي حفظ کې دې داخل کړي که کم ماشومان داسې چې هغوی حفظ کړی یا لوی هغوی دې مدرسه کې داخل کړي چې دې دوره خپل دین سره متعلقه څه وپېژني که سبا له دې بهر ملک ته ځي او که یو ځای ته ځي که بل ځای ته ځي چې کم از کم د ذهن د دیندارۍ د بېدینۍ یې نی ورنه بهر ګورې داسې محنتونه چالو دي که چېرې دینداري د اوس نه نی او ذهن کې پرته نی نو همدغه زویه به دې سبا له به د دین اسلام نه ورړېدلې د مخکې ورځو کې راته رسال مولي صاحب خبره کوله وي د دې وړوکي لاورې وې ما سره یو نوجوان راوستو ماما راوستو او یې ماما یې راته وي چې خور راته ټیلیفون وکړه وی ژړل چې دا زوی خو مې څه په ګډو وړو باندې سر د دې چا مولا سره بوزه وی ما وی چې ولې وی کلین شو یې کړی وه هغه وي ما ته وي چې جي داسې کار دی د یونیورسټۍ کې یم او په هغه یونیورسټۍ کې یو استاز دی نو هغه د دهریت پرچار کوي دهري هغه خلک چې کم د الله وجود نه مني نو دغې سړي هغه کتابونه کتلي وو هغه رسالې مولي صاحب یې هغه هم د الله جل شانه د ذات نه منکر شو وی ما ته وی د روژې میاشت وه وی ما ته چې ته روژه نیسې او که نه وی ما ته چې زه روژې موجې نه نیسم
دا خو تاسو هسې ځان له کار کتلی روجې نیسئ منځونه کوئ د الله ذات نشته نو تاسو حکم د چا منئ نو ګورئ بهر بیا داسې قسمه فتنهګر خلک دی بیا به ګډوډېږي او بله ده چې دا کم نوجوانان دي خصوصا چې دا غټ موبایل استعمالوي د موبایل په استعمال کې ګوره د دې نه ډېر زیات ځان ساتئ غلط غلط څیزونه پکې مه اورئ خصوصا د دین په جامه چې پکې کم خلک دغې څیز کې ناست دی مخکې وخت کې ماته یو کس وي یو مولانا اورم او ډېر ښکلې خبرې کوي نو زمونږ دا خلک په څه پوهېږي نه او بیا دی پکې دا فیصله هم کوي چې دی قرآن ډېر ښکلی بیانوي او دی حدیث بیانوي هغه هم د خلکو دوکه کولو لپاره د حدیث او د قرآن لفظ ډېر استعمالوي نور چې کوم دی نو هغه خپل باطل پرس او باطل څیزونو ته باطلو عقیدو ته یې رابلي چې ماته معلومات وکړو چې دا څوک دی څنګه دی څنګه نه دی هغه قادیاني و د قادیاني بیانونه یې اورېدل په نېټ باندې د دې وجې نه زما وروڼو په نېټ د نېټ مسلمان ګورې ما نه دي لیدلی چې هغه د نېټ نه او د موبایل نه چې کوم دی نو دینداره شوي ژوند یې بدل شوی په دې باندې دغه فضول څیزونو نه که ګورئ متعلقه علماو نه تپوس کوئ د دې مولي صاحب بیان اورم دا څنګه دی دا اورم دا څنګه دی غلط څیزونه په دې باندې ما اورئ ورنه د ایمان نه به هم لاس وینځلي پته به هم درته نه د ایمان نه به هم لاس وینځلي خبر به هم نه یې د مخکې ورځو کې هلته موږ سره جومات سره دی خوا قاضي اعظم کالج دی هغې کې را سره یو سټوډنټ رالی ما ته وی جی موږ سره یو ملګری دی کلاس کې وی هغه څوک اوري په موبایل باندې پته نه چې سر یې وي اوس هغه ګډې وډې خبرې کوي هغه غرض یې ما ته وي نعوذ بالله من ذلک الله دې موږ تاسو ټول داسې خبرو نه ساتي وی چې زما په خدای باندې یو څو اعتراضونه دي وی ما چې ظالم بچي په خدای دې د څه اعتراض دی وی چې یو مې په اعتراض دار چې زه په دې عجز کور کې پیدا کولم نو مالدارو کرے ولې نه پیدا کولم او دویم دا چې زه د پاکستان کې پیدا کولم نو چې ته یو مالدار ملک کې پیدا کړم چې د صدر زوی یم یا د وزیر اعظم زوی یم ما ورته وی د دغه کس سره ګوره مجلس ډېر مه کوه نه تا کې به هم دا څیزونه راشي خو د ده دا اثر او د ده دا خبرې داسې دي چې دی په موبایل باندې څوک ناروا اوري چې هر څوک اوري بس هغه دې ځای ته ور ورسو دغه دهریت او دغه څیزونه په دې موبایلو باندې ډېر دي د دې وجې نه دغې څیزونو نه ځان ساتي الله جل شانه دې زمونږ او ستاسو د ټولو اخره خاتمه په ایمان باندې وګرځي او کوم دین چې مونږ او تاسو سره دی الله دې مونږ او تاسو له په دې باندې استقامت را نصیبه وګرځي او الله دې ماشومانو ته د دوی والدینو رشتہ دارانو ته د دوی اساتذهو ته دا ختمونه مبارک وګرځي او الله تعالی دې زمونږ او تاسو د ټولو ژوند دا د قرآن کریم د منشا مطابق وګرځي